عذاب څه شی دی د قبر عذاب ډېر عجیب دی حضور پاک وی د معراج په شپه باندې زه چې لاړم وی څه کسان مې وکته وی هغې سره چاړې وي داسې اوږده چاړې چې خولې والا نوکدارې چاړې نه خولې چې داسې راکږه شوي نو یو کس سره هغه چاړه وه نو یو بل کس یې راټینګ کړی دی وی دی خولې دی الکه پورې ورته هغه چاړه لاندې ورښکته که او یې څنګه چې داسې راښکه وی دی مره پورې لاندې سینې پورې ټول وسیرلو وی بیا هغه چاړه په دې بل طرف ورته ورښکته که وی بلکل داسې لاندې پورې یې سیرلو ما جبرائیل امین ته وی چې دا کم خلک دي چې دی په دې دومره سخت عذاب کې مبتلا دي او وینې ترې نه روانې دي جبرائیل راته وی یا رسول الله وی دا هغه کسان دي چې کم دروغجنان دي دومره سخت عذاب دا د دې د قبر عذاب د قیامت پورې پکې جاری پراتی پته نشته چې د آخرت عذاب به بیا څنګه د بچو تربیت داسو کې چې دروغ ورته نه ښایي موږ چې په کور کې ناست یو څوک به راته اواز کې چا سره هم نه لګي نو بچي ته وایي چې وګوره ورته وایي چې نشته پلار مې کور کې دا بچی به تا نه څه زده کي سبا به درته همدا وایي چې یاره دا دروغ خو ډېر ښه شي زده زما پلار ویلي دی ته هم وایه که نه زما پلار هم خلکو د ماته ویلي چې یاره فلاني ته وی نشته د بچو تربیت داسې وکړه چې بالکل د هغې د ژوند نه دروغ وکاږه به څنګه وځي چې زه د خپل ژوند نه دروغ وکاږم زه د خپل ژوند نه دوکه وکاږم دا د نفاق لوی علامت دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سبق لذي سفر کوي نو مور ورته پیسې وګنډلې په جامو کې ویلار کې غله راځي بچې چې صدر ناري نو دا خو به در سره چې هلته ورسي سبق خو به پې ووایي وخت خو به دې پې تېر شي سی ورته په کپړو کې وګنډلې سی په دې کالر کې ورته وګنډلې سفر له روان شو چې څنګه ځي مخکې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډاکوان راغله چې کم ظاهرا پیسې وای خو یې واغېستې نو ورته وایي نور در سره څه شته نو ورته یو شته دی وی کم دی وی یاره وی دلته راته ګنډلې دي وی کم دی وی یاره دلته راته ګنډلې دي وی یاره وی ته ډېر ساده نه وی دا مونږ ته څه پته وه که نه و دې خو راته بس مونږ به درنه تلو او ورته ډېره عجیبه خبره کوي ورته وی ساده نه یم وی زه د دین د زده کړې دپاره روان یم او وی ما ته مور په ژوند کې یو خبره خولیده وی بچې دروغ به نه وی وی تا راته وی چې شته نو وی ما څنګه دروغ ویلی وی ډاکوانو مشر حیران دی وی رب مونږ له رزق راکوي مونږ هم د هغه خدای بندګانو چې د کم خدای دا ماشوم بنده دی دا ماشوم دروغ نه وي صرف د مور د خولې لاج یې ساتلی دی وی چې مور ورته یې بچی دروغ به نه وي او مونږ ته هغه خدای په قرآن کې غټ غټ فرمایي پیغمبر راته فرمایي چې دروغ به نه وایي دروغ به نه وایي د دروغو دا انجام دی او مونږ بیا هم لګیا یو او وی په هغه وخت کې توبه وویسته او د خدای لارې کې ووتو صرف د ماشوم د رښتیا د ویل د وجې نه نو دا د منافقت ټولو کې لوی علامت دی چې منافق سړی به دروغ وایي